د پیغمبر اسلام نه نقل کوي چې یشفع یوم القیامت ثلاثه درې قسمه خلک چې د قیامت ورځې به سفارش کوي. انبیاء کرام علیه السلام شو دا خو بس سفارش کوي کنه. الانبیاء اول څوک دي؟ انبیاء کرام علیهم السلام دي، ثم العلماء بیا علماء کرام دي، ثم الشهداء دریم نمبر شهدا خلک دي. دا به هم څه کوي؟ دو به هم سفارش کوي. ښه کنه دوله سفارش به هم قبلولی شي. صحیح ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت دی طفیل بن ابی بن کعب خپله به جان نقل کوي، فرمایي اذا کان یوم القیامه کنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر. چې کله قیامت ورځ وي کنه زه به د ټولو انبیاو امام وم. امام چې شتیل شي ټولو سردار وي کنه، زه به د ټولو شوم امام وم. كنت امام النبیین. نو پیغمبر علما څه فرمایي؟ قال العلماء لم يقل هذا فخرا بل صرح بنفي الفخر. فخر پکې نفي کړی ده کنه، غیر فخر ویلی دي. صحیح ده. نو دا د الله تعالی د قول امتثال د پاره دا کړی دي. ښه کنه چې واما بنعمت ربک فحدث. صحیح ده. او بل شکر د خبرې تبلیغ کړی ده کنه، نو امت د خبر رسولي د ګوره چې انبیاء کرام علیه السلام چې د فرشتونو افضل دي. صحیح ده کنه، ټیک شوه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو بیا په ټولو انبیاو کې او هر چا نه شو افضل. صحیح ده. او پیغمبر علیه السلام مخکې چې ویلي چې تاسو تفضیل به ماله نه راکوئ، یا داسې ویلي چې لا تفضلو بین الانبیا، نو هغه پیغمبر علیه السلام ته هغه ټیم کې علم نه و ښه چې دا امام الانبیا دی او سید النبیین دی. وروسته وله چې پته ولګېده که نه چې سید ولد آدم دی، نو بیا خبر وله ورکړو. صحیح شوه. یا پیغمبر صلی ځکه ویلي چې تاسو داسې ما وایه او زه نه غواړم چې فخر وکړم، دا ادب او تواضع دپاره و. او کله کله داسې وي که نه چې یو مخکې چاله تفضیل ورکوي، د بل سړي پکې تنقیص راځي که خیال دی وي. د مفضول سیار ساتي وایي د فلانی سړی به معنی، د بل خو دې بیخي نظر نه وغورځوه، داسې کوي هر ځای کې دې ویري ګوډ شه، د بل غریب نه خو دې غا جوړه کړله د بل به څه شو. که نه هر ځای کې بس یو سړی څه مخې روانې سي ویري ګوډ شه ویري ګوډ شه. د نور خلک یې زمونږ خو لکه څه نه ښکارو دي ته پلاني نه جار شم، پلاني بچي نه مې جار شم، که نه پلاني بچي مې ډېر تکړه دی. د نور بیا چې مونږ خو لکه هېڅ وله نه ښکارو، له یا ولاسې ځان ستړي کوو مړه. چې خبرې ګلبدین دې مبارک شي، خبرې ګلبدین دې نر وي، هر چې کې ګلبدین دې ماشاءالله. نو دا بیا نور بچي سي هغه چې راکړي که مړه سي له وله ځان ستړي کوو که نه. نو دا اباجان حقیقت کې د نورو تنقیص کوي که نه، هر ځای کې بس دې خبرې بیانوي. بس تورې څه کړ دي یو ځای رستنه څه کړه نو ګلبدین دې جوړ. څلورمه دا ده که نه چې کله د تفضیل څه ورکوي یو سړي د دې نه خصومت او فتنه راځي که نه راځي، راځي که نه جګړې ترې نه راځي، څه ترې ته نه جوړ کړي دي مخې بیانوي هر ځای کې. بس شکر د خدای کرم دی. خلک به تی چې کرم دی د خدای پاک شکریه پیدا که نورې خبرې مه کوه. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضیلت خبرې کې هېڅ شک نشته چې زنانو د زنانو په درجې کې افضل وو، خو مونږ ته نه ده پکار چې خبرې پکې کوو. موسی علیه السلام ډېر افضل ده او که عیسی علیه تا پاک کار پکې څه ده اعمال کوي نه، خو انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام خبرو په باره کې بحثونه کوي. اعمالو ته دې کار نه دی سر کړی چې پلانی افضل دی پلانی دی. مقصد ده چې هسې خامخا ګپ شپ والغاړ دي دپاره الف لیله و لیله واله، الف لیله و لیله زر کیسې دي پکې ډېر خوند کوي. عمران ابن حسین صاحب نه دا روایت دی. صحیح ده. پیغمبر علیه السلام نه نقل کړي چې لیخرجن قوم من النار. داسې خلک به روبسلی شي د جهنم نه بشفاعت زما سفارش په وجه یسمونه الجهنمیین. هغو نوم به شي جهنمي به وي. ښه که نه جهنمي نه به تېره شي. نو دلته کې د کم جهنمي نه څه دوی ته ویل شي که نه، د دې دپاره به نه وي چې دو تذلیل وشي. لکه څوک مخکې څنګه که نه تو ته غلام وایي، وروسته آزاد شي بیا ته غلام یې خفه وي که نه. خو چې ته ولایي چې ته خو مخکې غلام یې اوس آزاد شوی دي سره خوشحالېږي که صحیح سړی او څوک له په تنقیص سره ونه وایي که نه. جهنمي نه وتېر شي دې سره دو ته به دا یاده خبره کېږي چې مړه مونږ خو تباه شوي وو هغه ځای کې، نو خوشحالۍ به ولې وشي که نه. ازدیاد الفرح سرور. صحیح ده. فرح و سرور کې به زیادتي راشي، دې دپاره دا خبرې ولې کولی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا روایت دی عبدالله ابن ابي الجدع اوریدلی دی پیغمبر صلی چې لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من امتي اکثر من بني تمیم.
بني تمیم قبیلې نه زیات خلک به زما د یوه امتي په وجه باندې جنت ته داخلیږي. دا څوک دی؟ اویس قرني صاحب دی. صحیح ده. یا عثمان مراد دی. بنو تمیم یوه قبیله ده که نه دي نه زیات خلک به زما یوه امتي د شفاعت په وجه داخلیږي جنت ته. صحیح شوه. قالو یا رسول الله اویس قرني که نه یاره بزرګ څه تېر شوی و؟ اویس قرني صاحب د کوم ځای وخت وفات شوی عمر صاحب زمانې کې وکنه مور یې خدمت کولو پیغمبر څنګه خدمت کې نشو حاضر کړي څه خبيب جوړ شوی و خو مور د وجې نه بس بیا غشو بیا ته چایل چې پیغمبر څنګه په جنگ بدر کې جنگیدل دي غخونه وتلی دي غاخ شهید دی بیا ځان نه غخونه لري کو به دی چې کې دې شي دا غاخ بنی د بل به ټول غخونه به ځنو بسل دوا درش دومره مینه پیغمبر علی السلام سره او په دټن کې سپین شان د سپو مسو لګي کې سړی د سي داغ وي ورسته جوړ شي او پیغمبر سم وي چې دینه دعاګانې غواړي چې چرته وګوري عمر سی به ورغلی کنه چې ماته دعا وکړه قرنین قبیله نو قالو دوی چې یا رسول الله سواک چې دا بتانه علاوه وي د سڅو قال سوایا قلت انت سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ دې سړی نه تاسو چې پیغمبر سم نه رښتیا ورېدل قال انا سمعت ورېدل مې دا روایت عوف بن مالک اشجعی صاحب نے نقل کر دی مختصی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تدرون ما خیرنی ربی الليله نن شپه ما ته خدای پاک سي اختیار را کړیو قلنا موږ ته چې الله ورسوله اعلم خدای ورسول خپوي قال انه خيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنه وبين الشفاعه ما ته خدای پاک دا اختیار را کو چې دا غواړي چې نیم امت جنت ته بوتللی شي او کدا غواړي چې شفاعت دله درکو واخترت الشفاعه ما شفاعت اختیار کو شفاعت کی خلا پیدا وکنه پیغمبر سم سفارش کی صحابه بو کې له صحابه حضرت تلکاو علماء اتقیاء اسپیاء اجل اکابر ائمه دین بزرگان دین صفیا څومره لوی خلق دي دا به سفارش کې دین علاوه عام د کمزوري درجه ول مؤمنان به شفاعت کوي سيو سړی ځان سره بوزي ډیره ده کنه چې سل کسان سل ځان سره بوزي ډیره نشوه عام مسلمانان سي ډیر کم درجه ول چې فاخترت الشفاعه قلنا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا من اهلها دعا وکم یا رسول الله چې مونږ د دې اهلو ګرځي چې مونږ هم سفارش وکړو قیامت راځي قال هي لكل مسلم هر مسلمان به د سفارش کوي ښه چې جنتی وي کنه یو خو جهنميان خلک یا خو بل خبره جهنم ته بوزي کنه چې کوم جنتیان په سلاو لوشي هغه هم سفارش کوي